مالک بن دینار رحمه الله فرمای زما یو گاونډي او گاونډي می بیمار شو، زه دا هغه خواله لاړم، چې کله یې خواله لاړم دی په حالت د زنکدن کې دی په حالت د زنکدن کې دی. ما ته تپوس وکړو چې هلکه خفه یې ولې خفه یې؟ ما ته یې وویل چې ما ته مخامخ دوه د جهنم غرونه دي، د اور غرونه دي، الله رب العالمین د ما لپاره د اور غرونه برابر کړي دي، او ما ته وایي چې په دې باندې خېږه، حالان کې زه په دې باندې د خطو جرأت نشم لرلی، د جهنم په سکروټو باندې څرنګه وخېږم. ما ته تپوس وکړو، مالک بن دینار رحمه الله فرمایي چې عمل نه کوې د څه د وجې نه الله رب العالمین دا د غرونه د جهنم کړي دي. ما ته یې وویل چې زه څه ومه تاجر ومه، دوکاندار ومه، زما سره دوه کاڼي، یو کاڼی سپکو یو کاڼی درونو، ما چې به د خلکو نه سسي اخېستو نو په دروند کاڼي به مې اخېستو، چې چاله به مې ورکو په سپک کاڼي باندې به مې ورکو، دا دوکه به مې کوله په ناپ تول کې. د دې وجې نه الله رب العالمین زما لپاره د هغې دوه کاڼو نه د جهنم غرونه جوړ کړي دي، او ما ته وایي چې په دې باندې خېږه، په دې باندې نشم ختلی. مونږ نن سبا تاجر سره دکاندار سره هغه په ناپ تول کې څومره کمی کوي، حالانکې د شعیب علیه السلام قوم چې هلاک کړی دی الله رب العالمین، هغه د ناپ تول د وجې نه هلاک کړی، په ناپ تول کې به یې کمی کوي. شعیب علیه السلام بابا هغوی ته د دې تذکره وکړله چې زما قومه د دې ناپ تول نه دې کمي نه قلار شئ، هغوی قلار ونه شول، الله رب العالمین په هغوی باندې عذاب راوستو او د ټولې دنیا لپاره یې نشان عبرت وګرځو. قرآن مجید کې د هغې تذکره موجود ده. اوس ما ته الله رب العالمین د دوه کاڼو د وجې نه چې ما په پناه کور کې کمی کړو د جهنم سکروټې د جهنم غرونه جوړ کړي دي. دې وجې نه یو بل روایت کې هم راغلي دي، علماو فرمایلي لیکلي دي باقاعده دا واقعه د یو بل کس سره هم راغلې ده. ګذر فرمایي چې د هغه خواله لاړم، ما ته تپوس وکړو څه حال دی، نورې خبرې کولی شي، کلمه تلقین ورته کومه کلمه نشي ویلی، کلمه نشي ویلی. ما ورته ویل چې کلمه ولې نشي ویلی، نورې خبرې کوي او کلمه نشي ویلی. ما ته یې ویل چې زه تاجر وم، دوکاندار وم، ما په پناه تول کې کمی کوو، پناه تول کې به مې کمی کوو د هغې د وجې نه چې کله اوس زه کلمه وایم نو زما د تلې زما د دوکان د تلې که تاسو خیال کوئ مخکې به د لاس هغه تلې وي، د لاس په تلې باندې به خلکو ناپ تول وزن به یې په هغې باندې کوو. وی د ما د دوکان هغه تله چې کومه ده د هغې هغه لخته ما د کلمې د ویلو نه منع کوي. ما دا د زنکدن په حالت کې کلمې نه نصیب کېږي، د څه د وجې نه د حرامې روزۍ د ګټلو د وجې. نن موږ د هغې په غوږ کې ودرېږو چې صرف زما جیب ته پیسه راشي، که په جایز او که په ناجایز دی، خو چې زما که په ظلم سره او که په ناجایزۍ سره خو چې زما جیب ته پیسه راشي، که بل غرق شي غرق نه شي، چې زما جیب ته پیسه راشي. نن هر یو سړی په دې کوشش کوي، حالانکې د دې د ګناه نه موږ نه یو خبر،